مهدیت متعلق کومه غټه مسله ده نو هغه متعلق ده یعنی بعض خلک لکه دوه قسمه خبرې دي مهدیت سره متعلق سبق سره دا خبرې ملودي ریلیټډ دي سبق سره دوه خبرې دي یو بنیادی خبره ده مهدیت سره متعلق چې بعض خلک دا وایي چې مهدی نشته ایمان اقبال کتابونه دي قطر والم دي الاحتجاج بالاثر على من انكر المهدي المنتظر او نور بلا کتابونه سلطانی سے پر رسالې دي ګرځونه شنه کې ول علم بیٹی سے لیکل کړي نور بلا کارونه کې شوی متواتر عقیده ده دویمه بنیادی خبره هغه دا ده چې مهدی شته خو هغه تطبیق نه کوي هغه وایي چې مهدی کې دل دا خدایي کار دی لکه څنګه چې پیغمبري خدایي ده داسې مهدیت هم خدایي دی نو لهذا هغه د مخکې نه چې کوم دین الله کله غواړي نو ویل کې موږ باندې دا غسه زیږاري نشته موږ په تیاری یا تطبیق یا عمل نشته دریم چې کوم دی نظریه رشیاګان هغه وی چې مهدی دا مخکې نه پیدا شوی دی موجود دی پلان کې نه لغار یا متعلق د قضیه کې او راځي خو لکه زمونږ چې کوم نظریه ده چې عقیده چې کوم ده چې مهدی شته متواتر او حدیثو ثابته ده او مهدی برازي او د دې مبارک اوس په خلکو دوه نظریه دي بعض خلک هغه تطبیق ورکي او هغه بالکل حتمی تطبیق ورکي حتمی تطبیق دا چې پلان کې تاریخ باندې پلان کې وخت باندې مهدی راځي دا خبره مناسبه ده دا خبره ټیک نه ده غلطه ده دویم خلک دا دي چې هغه تطبیق ورکي خو هغه چې کوم دی تطبیق نه ورکي مکمل تطبیق نه ورکي یعنی تطبیق هغه مکمل نه مني نو دا خبره هم چې کوم دی مناسب نه ده اوس کوم خلک چې تطبیق ورکي نو باغې کې دوه قسم خلک بیا دوه قسم خلک یو هغه قسم خلک دي چې هغه تطبیق ورکي هغه تطبیق ورکي خو هغه حتمی تاریخ نه خي نور حتمی خبره کوي چې زموږه قسم چې دا تطبیق داسې او خو حتمی تاریخ نه خي نو آیا دا نظریه صحیح ده او دا صحیح دی کې دا سړی حانس دی نه دا سړی حانس دی چې هغه بدلایل باندې دلایل قسم نو هغه چې کوم دی نو صحیح ای کې صدورای نشته هغه کې څه کبات نشته دلایل مثلا دلیل دا قرآن نه چې الله پاک وایي چې ولا تعلم علوا کبیره يهوديان چې کله علو کبیره تحصیل شي نو بیا الله پاک قیامت چې رانږدې حالاتو کې باغی راجم لکه وجئنا بكم لفيفا چې هغه د مالی اقتصادي حالات ملو شي او چې کوم دینو لکه او جعلناكم اكثر نفيرا کله آیات دي کنه سورې بنی اسرائیل تاسو تبا یعنی اقتصادي نفیر چې کوم دینو هغه اقتصاد ته وي مالی اقتصادي معاشي طریقې ته وي یا ان النفیر باندې بوق وضاحت ته نو اعلام ته وي بوق سپیډي ته وي اعلام ته وي تاسو به یعنی میډیا باندې اجازه داري نو دا ځوان راځي حاصل دي دی باندې څوک لکه د قرآن یا د حدیث نه صحیح حدیث نه وي چې به لکه هغه چې کم دینو یعنی حدیث کې دا دی چې اول به نبوت نه پس به خلافه علی منهاج نبوي نه پس ملک عادل لکه بنو امیہ بنو عباس بنو سلطنت عثمانیه او داینه پس بیا ملک جبری وي د خلافت چې خاطر ملک جبری شروع شوی نه پس خلافه علی منهاج نبوي موږ هغه دور دې رانا سره سو قسم خوري دا چې کم دینو آیا دا سړي به حدیثي نه دي دا قسم خورل جایز دي دا سړي حادث نه خدا سړي د حتمی تطبیق دا چې کوم دي حتمی قطعي تطبیق قطعي تطبیق چې دا پلان کی تاریخ ته متعین موده چې پلان کې ورځ باندې پلان کې کال باندې نه دا خبر صحیح نه دا د حدیث خلاف لك عبد الله مسعود زين على غير ميعاد شو لما سبب راجب شي على غير ميعاد اغه حدیث دا ثابتيږي چې على غير ميعاد دي به کوم دین بغیر نیټه راځي بغیر نیټه به دي کوم دین راځي کیږي دا په دې خبر دلالت کوي چې لکه غیر تاریخ چې کوم دین متعین کول دا صحیح نه نو د دې مبحث نه دا خبره معلومه شوه چې د مهدی په اړه کې کوم درې نظریې دي یو نظریه دا چې هغه مهدی نشته دا هم غلطه ده دویم نظریه چې مهدی پیدا شوی دا غلطه ده درېم نظریه چې مهدی هغه به پیدا کیږي دا نظریه صحیح ده متواتر ده سنت دا نظریه
او د اکثرو بعضو شیعهګانو معتدي شیعهګانو دا نظریه. دویمه خبره چې کوم زموږ دا خبره ده چې کومه نظریه صحیح ده چې متواتر حدیثونه ثابت ده چې مهدي به پیدا کیږي، نو آیا د هغه چې کوم دي نو هغې باره کې تطبیق ورکول د حدیثو دا جایز دي که نه دي جایز او دا جایز دي. خو هغه تطبیق کې یقین ساتل چې دا یقین دی دا تطبیق دی دا جایز دی. اغلب یقین اغلب لکه قاعده راکنه کوم اغلب یو قطعی دی یو اغلب یقین دی، نو قطعیت جایز نه دی او اغلب یقین چې کوم دی جایز. قطعیت هم جایز دی او د قران آیاتونو او د حدیث پر رڼا کې لکه تاسو او هغه کې متعینه تاریخ مقررول متعینه کال مقررول دا چې کوم دی نو اصول مخالف دي دا چې کوم دی جایز دی. دویمه خبره د مهدي سره د هغه تیاری دی، د مهدي د لښکر دپاره تیاری، مهدي لښکر دپاره تیاری دا چې کوم دی نو ممتاز دی، دا ښه خبره ده. مهدي لښکر دپاره تیاری دی چې هر کس په خپل فن کې چې کوم مشغول دی نو هغه د په هغه فن کې د خپل یعنی اخلاص مظاهره کوي او د هغې دپاره دی په هغه خپل فن کې تیاری کوي. مثلا یو کس چې کوم دی نو هغه جهاد کې دی نو هغه له جهاد کې د مهدي د لښکر په نیت شریک کېدل پکار دي او هغه د مهدي لښکر چې کوم اوصاف دي هغه اوصاف په بدن کې راولي. د مهدي حدیث کې ویو په دا جهاد دی مدرس دی هغه چې کوم خپل تدریسي تیاری سره د آخري زمانه احادیثو هغه تطبیق کوي او خپل امامتۍ کې خپل شاګردانو ته هغه بیانوي او هغه چې کوم دی نو آخري زمانه دا چې کوم لښکر دي یعنی د 12000 لښکر چې کله بیت وشي 12000 لښکر وي کله چې بیت کېږي نو 313 لښکر وي کله چې دغه وشي خصف نو بس ځان لګي د هغې مطابق هغه چې کوم تیاری. خدا خبره واضحه ده لسینه چې الله پاک فضل الله المجاهدین القاعدین فضل درې پیری درجات من مغفرة ورحمه. نو هغه خلک چې هغه پکې باقاعده شرکت کوي مهدي د ملاتړ لپاره هغه د ملګرتیا لپاره نو هغه خامخا واضح خبره ده چې هغه بهتر وي. او دویمه خبره ده چې لکه د مهدي سره متعلق تیاری نو هغه دام دی چې لکه سړی د هغه زمانې حدیث ګوري تطبیق ورکوي او خپل تطبیق ته قطعي نه وایي ظني وایي یا ورته اغلب وایي خو دا نه وایي چې پلان کې وروسته نو د هغې باره کې دا چې کوم دی نو ښه خبره ده. او په صحابه کرامو تطبیق ورکړی بلکې قسم یې خوړلی لکه جابر رضی الله عنه تطبیق ورکړو چې بعید ابن سیاد او عبدالله ابن عمر رضی الله عنه او سعید خدري رضی الله عنه عمر رضی الله عنه چې دا دجال دی او زه دې قتلوم نو نبي علیه السلام د قتل نه خو منع کړل او د قسم باره کې قسم وخوړو قسم نه منع نه کړل تاسو ولې قسم وخوړو نه شوې نه دې دا ثابته شوه چې لکه تطبیق حتمي ورکول دې کې څه قباحت نشته خو خپل تطبیق هغې لپاره روز متعین کول تاریخ متعین کول دا چې کوم دی نو مناسب نه. یو خبره چې کوم ده نو دا نن ستاسو د سبق سره متعلق یو دا ډېره ضروري خبره زما ذهن کې وه چې ستاسو وړاندې هغه چې کوم دی نو وشي. دې سره یو دا خبره ده لکه چې کوم خلک تطبیق ورکوي نو هغوی دا وایي چې لکه ډېره موده داسې وشو چې یو کس کې د مهدي علامات پوره دي یو کس کې د مهدي علامات ټول موږ ته پوره ښکاري خو یو علامت پکې نشته او هغه چې کوم دی نو یعنې هغه مړ شو او مهدي نه شو. ډېر خلک داسې دي نو او دا چې کوم دی نو یعنې د دې وجې خو داسې یو کس چې به یې ټول علامات پوره نو موږ ته پوره ښکاري. د دې مثال د په شان د هغه جګ دی چې یو کس په لاس کې جګ نیولی دی او په هغې کې اوبه دي یو لوښي نیولی دی اوبه دي ده ته ډک ښکاري خو دې نوم دي او دغه رنګ تیاره هم ده او خواته ورسره څوک شتیم ده نو تاسو ته مخکې مې دا تطبیق ما کړو نو دې چې ده ته پته نشته چې دا اوبه ډکې دي که نه یا دې چې یو بند یو ګیلاس اوبه کم یا 2 ګیلاس اوبه کم یا بلکل ډک ده ته به هله پته لګي چې کله د جګ نه اوبه راووړي. نو زمونږ مثال هم د آینده حالاتو باره کې داسې لکه لرو او لکه توره تیاره ده د آینده مستقبل موږ ته پته نه لګي د غیب علم نشته نو د دې وجې موږ ته دا پته نه لګي چې دا مهدي دی که نه موږ ته دا پته نه لګي مهدي باندې چې لاس باندې اوبه توی شي خصف وشي اوس به خبره نو علاوه موږ ته چې کوم دی دې خبرې پته لګي چې دا یعنې مهدي دی که نه. دغه رنګې دې سره یعنی دا خبره هم ډېره ضروري ده چې خو د دې مطلب دا نه دی چې سړی دا وایي چې دا اوبه ډکې دي او دا جګ دروند دی او دې دا خو ډک دی ما ستړی کړي په یو لاس باندې ما نیولې دي یا ما په سر باندې ایښي دي یا زما لاسونه نشته یا زما لاسونه شل دي یا زما خپې شلې دي نو د دې وجې لکه حالات اندازه لګي خو د دې سره دا ضروري ده چې لکه یقین دا نه وایي ولې دا جګ ډک دی هلکه دا د ډک په شان ته دي دغه رنګې څوک دا تطبیق ورکوي نو دې کې څه قباحت نشته.
او بلا لکه څوک دا وایي چې لکه نه دا خو زمانه راځي لکه څنګه تاسو ته مو وایي کېدای شي دا د مهدي زمانه وي کېدای شي دا چې کوم ځای کې د مهدي صفات وي یو کس د مهدي صفات شته خو موږ له دا نه دی ویل پکار دا مهدي دا خبره سي موږ به الله وایي یو کس باندې دا مهدي چې کله هغه بین رکن المقام دی مثال بشان دا غوړون دي چې هغه تیاره ده او هغه سره خوا کې څوک شته نه هغه ته پته نه لري دا جګ ټک دی کنه دا لوخه ډک دی وبو کنه چې برات وی شي یعنی خاصه فوشي بین رکن المقام خدا خبر تاسو مو وی کنه چې من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين من بعد وقاتل چې کوم کسانو مخکې فتح مکه نه قتال کړی اسلامي روړي هغه مرتبه اوچته ده چې دی بیا مرتبه هغه نه اوچته ده دا غي چې کوم دینو نو هود ولا غنوم چې تر بدریان وړي چې تر اشرم مبشره او مکه کې چې اسلام وروړي د یو ولي اسلام غړي چې او چې اشرم مبشره دي خلفای راشدین او ته بوشه نو دا غرنګي څوک چې هغه مطلب درشه درغو او هغه شان تدبیق او هغه بیا چې کوم دین ایمانیات او هغه بارکی چې کوم دین هغه مرتبه یعنی هغه کې خو عام مسلمانانو ذمہ داری دا علماء او عام طالبانو ذمہ داری هغه دا چې کوم اس کوم د خصف نه پس د خصف معلومات نو دغه مې امتحان مسیح زمو خصف شوی دی کنه نو عام میډیا وو چې خصف نه دي شوی دا سي ارت پک شوی دا زما چې کوم نو نشي بي وغلا بل او ما چې عام خلک چې کوم یو بدغه میډیا کې نه کوي ای بدل کوم الله ولا خلک چې کوم اعلان هغه چې کوم اعلان باغې به یقین کوي او چې خصف شوی دی هغه نه بس بیا چې کوم دینو ځان رسي نو دوه خبرې شو درېمه خبره دا ده چې کوم خبره ما وکړه چې لکه یو کس چې کوم دینو هغه دا وایي چې را ډېر کله دا شو یو کس کې د مهدي صفات پوره دي او هغه چې کوم دینو بیا مهدي نشو نو دې بدی متعلق دا خبره صحیح ده او دې سره یو په تعلیق دا خبره یاد ساتل ضروري دي چې یو کس کې صفات پوره دي دا مهدي دي کنه لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د بعثت نه مخکې هغه وایي چې ما ته مور وایي چې چې کله پیدا شو نو ما د شام محلات ما ته ښکاره یا چې کوم بحیره راهب نبی علیہ السلام تلو نو بحیره راهب چې کوم هغه نبی علیہ السلام په لار تلو نبی علیہ السلام شام ته تلو ابو طالب ته د پیغمبر دا واپس دي د يهوديان نقصان ورس نبی مې سره چې کوم دینو خدیجه رضی الله غلام نبی علیہ السلام سره کو چې د دې په تحقیقات مدد کیږي هغه چې خو ماته پیغمبر خرید کړه په سر باندې هوریت روانه او د سره خو کوم ځای کې نور ولته په باندې سوري کې بل نبی علیہ السلام چې ماته پیغمبري چې کله ملاویدو نه مخکې ماته هغه اونې یادې ما دا هغه کان یاد دي چې کوم ما باندې سلام کانی روا سره بلاس کې سلام کانو خبرې کول نو دا د آیت سره پیغمبر ولې نبی شو یا رسول شو نه تاسو پوری چې وਹੀ نو راغلی جبرئیل السلام راغلی جبرئیل السلام راغلی نه پس بیا چې کوم دینو بیا نبی السلام دا کوم دینو نبوت ملو شو د دې وجه کو یو څه صفات فيهم او چې تر څو پوری بین روح او مقام بیت نه شي چې راغی نه پس دا چې کوم دینو دا غنی کیږي یعنی هغه مهدی نشي جوړې دی چې لوی سړی پیغمبر مهدی کو پیغمبر مرتبه ته چیرې نشي رسېدي اخو نه چې کوم دینو یعنی صرف امام دی امام مطلب ول الامر نه دی هغه نو ته ولي کېږي نه معصوم دی یا مجتهد دي سینا مجتهدین دي مجتهد دي نو مجتهدین په یو خاص فن کې فقہ کې او اصول کې عقاید کې یا د یو خاص زمانه لپاره او دی بچي په ټول دنیا کې دی مجتهد دي ان ټول دنیا امام ټول دنیا باندې اسلام راوړي دا خبر لکه وو کال نه کال ولکه دا چې یعنی وو کال نه کال مو صرف وو کال نه کال خو دې لګ دي نه دې نه شاد دي چې دا وو کال به د لسو کال بشان دا وو کال ګرو وو کال به لسو کال بشان او دا خبره واضحه ده چې کله یعنی برکت به کې لسو کال بشان دي چې لکه برکت والا ژوندۍ وي لکه څنګه چې په خلاقونو کې برکت راځي اسمان به خپل لغه کوي زړه خپل لاس په وخت کې برکت لکه یو کال کار بچ کوم نو یو کال کار هغه یو کال به لسو کال کار کې لکه څنګه چې دې الله ارشاد دی هغه کې دادی چې کوم کله یعنی مهدی راشي هغه یو کال بدل شو کال برابر او دا خبر واضح چې کله سره خوشاله کوي غم نه مسلمانان فراخي او ټول دنیا کې اسلامي نو خامخا هغه ژوندۍ دا مقابله دا هغه چې کوم تکلیفونی هغه ژوندۍ هغه بهتري یعنی سړي هغه وګدخ کړي لکه څنګه چې دې سپیډ دي جنت ته جنتیان لاړ شي نو هغه اگر ضرور دنیا کې ټول عمر سختي او تکلیفونه برداشت کړي دي ته خپل ژوندۍ هغه چې کوم تکلیفونه والا غوړې شنو وای نه خبره. 2. 2 د آیت سره پیغمبر ولې نبی شو؟ یا رسول شو نه تر څو پورې چې وਹੀ نو راغلی جبرئیل السلام ته نو هغه وایي چې ما ته مور وایي چې رسول
نو حاصل دا چې لکه یو کس چې کوم دین ودنه هغه ته یعنی دا خبره چې د یو کس په خپل ځان پته ده چې د مهدي یا نور خلکو ته پته مهدي دې تر هغه وخت پورې مهدي نشي کېدی تر څو پورې چې دوه خبرې ضروري یو خو بین الركن والمقام بیت د هغې نه مخکې د بین الركن والمقام بیت نه مخکې ضروري خبره دا ده چې د ته یعنی د مهدي لپاره راوتل چې کوم دین هغه جایز نه تر څو پورې چې علامات شخصیه نه علاوه علامات زمانیه علامات مکانیه هغه چې کوم دین ملو نشي پوره نشي چې کومه زمانه دا ده لکه حدیث کې راځي چې الله کفر وکړ کله کېږي هغه زمانه ده او حدیث کې دا راځي چې خلق یو بل په مخ کاڼي توکي خلق په یو بل قدر پریدي مشرانو شفقت مشرانو قدر او د کشرانو شفقت او د علماء قدر دا به ختم شي ټول کم ذلیل سړی دي هغه د قبيله مشر شي روي به زبه خبره کوي هغه چې کوم خلکو په امور کې خبرې کوي روي به سړي روي به سړي اتافه من الناس پک خلق هغه چې کوم دینو یعنی خبرې کوي دا غره نور بل روایت کې د زمانه کې څوک الله وی هغه کتل کیږي د برما او د بوسنی حالات واضح دي دا غرنګي او د روهنګیا چې کوم حالات دي یا د چاینا کې د مسلمانانو ترکی مشرقي ترکستان سره حالات دي هغه متوازی دي نن سبا چې کوم عربو ملکونو کې نو دا ټول خبرې په دې دلالت کوي چې د مهدي راتلو لپاره علامات زمانیه ضروري دي دې سره علامات زمانیه ځل قسم علامات کونیه دي چې کونیه علامات کونیه علامات دا چې یعنی حالات په ګډوډ شي فطري حالات په ګډوډ شي لکه حدیث کې راځي چې وبشركم بالمهدي يبعث ولا اختلاف من الناس وزلازل اختلاف په خلکو کې راشي د مومنو تبلیغ کې اختلاف جهاد کې اختلاف مدرسو کې اختلاف فرقو اختلاف د حکومتونو اختلاف د مسلمانانو اختلاف سیاسي اختلاف دغه رنګ چې کوم دینو یعنی خاندانی اختلاف معاشرتي اختلاف او معاشي اختلاف اقتصادي اختلاف دا ټول اختلافونه به چې کوم دینو خلکو کې راشي وزلازل بشركم بالمهدي يبعث ولا اختلاف من الناس وزلازل زلزلې وراشي کونی لکه نور حدیثونه راځي چې یعنی اسمان به چې کوم تکسور شي او قسمه قسم دوله حدیث کې یو حدیث دی عقاب سید مسیب رحم الله چې اسمان کې د لاس کار شي داسې قسمه عجیبه یعنی علامات وختاره کېږي وریځې ډوبې وریځې بې ترتیب بارانونه بې ترتیبه چې کوم دینو سوکړه کې قحطونه او دغه چې کوم دینو حالات سخت حالات پر راځي مسلمانانو باندې دا کونی علامات دي یعنی زلزلې برازي شدت سره ډېرې زیاتې سیلابونه برازي او دغه رنګي چې کوم دینو قسمه فتونو مسلمانانو باندې راځي په دې لپاره چې مسلمانان الله ته متوجه شي او حالات کې کېدو فکر وکړي چې حدیث راځي ان الله له قرآن آیات ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم الله پاک دا ویلي چې الله عالمي حالات له باندې چې اول خلق یعنی فرق په ژوندۍ ودل کې نو الله بل معاشري او بیا العالم دې بدلی نو دغه خبره چې کوم نو هغه دا چې د مهدي لپاره علامات کونیه علامات زمانیه او علامات کونیه بدلیدل ضروري دي نو صرف علامات شخصیه کافي نه دي درېما د څه کم دي نو ضروري چې کوم د مهدي لپاره علامات شخصیه صرف نه دي بلکې علامات کونیه علامات زمانیه علامات مکانیه هم دي مهدي کې مکان ضروري دي مهدي کې مکان چې کوم دي علم ضروري لکه مثلا حدیث کې راځي مهدي با مکه یا مدینه ته لایي شي مهدي چې کوم دي نو الته تلس کال پوری بیا چې کوم تلاوت کیږي بیا د اغینا د یمن تلاوت کیږي یمن له تلاوت کیږي نو پس بیا چې کوم دي نو هغه بیا د مختلف بلا خبري دغه رنګي دا علامات چې کوم دي نو مکانیه دي دغه رنګي مکاني علامات کې دا چې رایت السود برازي او رایت السود د عراق ترازي کوفي ترازي رایت السود د کوم شام ترازي بیا د المقدس ترازي بیا د جزيره العرب ترازي دغه رایت السود راتلو تذکرہ ده دام چې کوم دي ظهور مهدي د علاماتنا د ارهاساتنا دا ارهاس هم دي بل ظهور مهدي ارهاساتنا چې په مینا کې قتال کیږي په مینا کې قتال کیږي بیا وایي چې د تمایز د قبایل وکي قبيله وجودا شي او په مینا کې خونریزي کیږي او بل خبره ده چې دغه رنګي د مهدي د علاماتو یو خبره دام ده چې یعنی د روایت دي چې رایات السود برازي رایات السود رایات السود په دغه قسم رایات الهدى دي او رایات الضلال دي رایات السود یعنی هدایت ولا رایات الضلال گمراهي او ځوانه قسم رایات حدیث کې تذکرہ ده بیا د رایات السود اختلاف او په احادیث کې تذکرہ ده دغه رنګي متعلقه مباحث راځي چې یا چې کوم دي ان شاء الله لیکل کې روان دي دین علاوه دا خبرې هم چې کوم دینو د مهدي ظهور د بارے چې اقتتال بین الثلاثه بکیږي يقتتلون كنزكم یا او في روایت عند داركم ثلاثه درې کسان ما بس یو ثم لا يسود واحد منهم بیا به خلافت یو تم نه ملازم
یا بچای بچا ته یو ته نه ملاوي نو اوس بلج بچای یو ته نه ملاوي دل دام چې کوم دینو دا دې تعالی مرجو بل کړه او په روایت کې راځي چې کله ووم بچا مړ شي لکه بني عبدالعزيز دیم چې کوم دینو شاه سعود بل چې کوم شاه فیصل بیا شاه خالد بیا شاه فهد بیا شاه عبد الله ووم سلمان ووم بچا مړ شي بیا به چې کوم دینو اختلاف شروع کیږي او وغیرہ وغیرہ نو دغه ته چې کوم یې سم له رسول الله واحد منو نو دې سره سردادي په خبره ته اشاره ده چې شخصي علامات کونی علامات زمانی علامات مکانی علامات دې سره سره سیاسی شرعی علامات شرعی اعتبار سره علامات پوری شرعی اعتبار سره علامات پوری کیږي مطلب دا چې حکومت نه ثم لا يصير الى واحد منهم چې حکومت نه په بل پر یو ځای حکومتي او تر هغه پاس خروج کړي دا خو بیا جایز نه لکه څنګه چې محمد بن عبد الله غوي نو مطلب دا چې کلم یو ځای کې مهدي راغلي دي یا مهدي کې علامات پوره شوي دي نو هغه د پاره د صرف علامات شخصي نه دي بلکې دې سره دا ټول علامات ضروري دي او بیا چې کوم سیاسي فراغ یعنی الفراغ السیاسي سیاسي فراغ مثلا یو بچا نشته فاسق بچا نه هغه بیا اتباع ضروري ده لکه مامون رشید فاسق بچاو موږ رسول الله صفات کوګه چې امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ معتزله او دور کې هغه کوړی او بیا موږ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ خروج نکو دا غره خروج اهل سنت هغه په جنګ کې په کړي شرایط دي لکه مثلا دا چې او بل رایت سود جزیره الله په علامات دي او رایت سود او د تمایز قبایل او بمینا کې جګړه او بیا چې کوم دا ټول په یو وخت کې پر لپسې ضروري دي کنه کې تقدیم داخل کړي شي دی باندې چې کوم دینو او بیا بشرط یو بل نشست کې ان شاء الله باندې خبرې وکړو خدا خبر ما زوی وخت چې تاسو زین کې دا خبر وي چې لکه الله رب العالمین چې کوم دا کړي دي یعنی علامات بیانې پیغمبر په جواب نو دا داسې سات کړل نه دي چې لکه یو یعنی مونږ چې کوم دینو دا وایو چې دا به یعنی کې دي شي دا پوره شي کې دي شي پوره نشي یو کس کې په ټول علامات پوری یو بیا یو علامات پکې نه یا موږ ټول بلخ کړي یو پکې نه دا خبره څه کوم دینو یعنی صحیح ده په دې سره سره دا خبرې دي چې مهدي لپاره دا ټول خبرې ضروري بل مهدي باندې مهدي ټول اصل او نسل او یا اتیا کسان به دا اهل نه هغه به کوم دینو جیبونو کې دا کوم دینو روایتو کې راځي او نور د شام چې کوم نه جګړه نو دا ټول خبرې په دې خبره دلالت کوي چې نن سبا د علامات پوره ښکاري نو دې وجه کې کس دا یقین سره وایي چې دا هغه زمانه ده نو یا به څو قسم مخوري او خپل پسان قسم نو هغه چې کوم نه هغه علامات یعنی پوره کېدو دا ټول